الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمند مسلمانانو ورونو ستاسو د وړاندې ما د قرآن مجید یو آیت مبارکه تلاوت کو دغه آیت مبارکه کې الله جل شانه د انسانانو او خاص کر د مؤمنانو د کامیابی اصول ذکر کړي د کامیابی اعمال ذکر کړي چې د مؤمنانو کامیابی چې د هغه پسسیس کې دا او کم مؤمنان چې دی هغه کامیاب خلق دی دنیا کې ډېر انسانان دي دغه انسانانو کې بیا ډېر زیات چې دی هغه مؤمنان هم دي بیا په مؤمنانو کې الله جل شانه کامیاب مؤمنان ذکر کوي دغه صفات ذکر کوي چې په کوم صفاتونو باندې موصوف مسلمانان دي چې دا به کامیابی دوی ته به کامیاب مؤمنان چې دی هغه ویل کیږي آیا دغه کامیابی د دنیا په اعتبار سره یا د آخرت په اعتبار سره نو دغه کامیابی اصل کامیابی د آخرت په اعتبار سره دا نو دغه ته چې الله جل شانه کوم کامیابی ذکر کوي نو دا د آخرت کامیابی ده ځکه دنیا کې خلق لګي لکه پلان کې کس چې دی هغه کامیاب شو او د کامیابی ته ورسېدو او د کامیاب شو اوس راځي چې د الله جل شانه په نسبت باندې کامیاب څوک دی د الله جل شانه په نسبت باندې مراد ته رسیدون کې او فلاح ته رسیدون کې کم کس دی نو الله جل شانه فرمایي والذین آمنوا به
هغه کسان چې هغه ایمان راوړی په نبی علیہ السلام باندې. د کامیابی اولنې صورت چې دی هغه دا دی چې په نبی علیہ السلام ایمان راوړل دي او د هغې سره مخکې د توحید چې دی هغه اقرار کول دي. د توحید اقرار کول دي او بیا د هغې سره د نبی علیہ السلام رسالت تسلیمول دي. ځکه د کلمې دو جزء دي، یو کې نفی ده او یو کې اثبات دی. نو په وحدانیت په باره کې د الله جل شانه نه علاوه د دې ټولو څیزونو نفی ده چې لا اله الا الله، نشته دی لایق د عبادت مگر صرف او صرف یو الله دی. د الله نه ما سوا چې څومره دي د هغې ټولو نفي وشوله، که هغه انسانان دي، که هغه چې فرښتې دي، که انبیاء کرام دي، ځمکه آسمان دي، په دې درمیان کې څه دي ټولو نفي وشوله چې ګورئ په دې نظام کې ځمکه آسمانونو په دې کې یو څیز چې دی هغه د عبادت چې دی هغه لایق نه دی چې د هغه عبادت او بندګي وشي. هغه ته رب وویلی شي، هغه ته خدای وویلی شي، هغه ته الله وویلی شي، هغه ته الہ وویلی شي. الہ کو ویلی کېږي نو صرف یو ذات ته ویلی کېږي چې هغه د الله جل شانه ذات دی. نو د دې ټولو چې دی هغه نفي وشوله او د دې سره د رسالت اقرار وکړي چې محمد رسول الله، چې زما ایمان او زما عقیده دادا چې زبا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی منم او آخری نبی به هم منم. یوازې دا نه چې نبی منم خو بیا ورسره نه، نبی به منم او آخری نبی به منم. که بخبر نبی علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخری نبی ما، زمان پس بل پیغمبر دنیا ترتلو والا نشته دی. نو یو کلمه کې د الله جل شانه د وحدانیت اقرار دی، د الله جل شانه نه ما سوا چې څومره دي دغه ټول نفي ده. او دویمه جمله کې اثبات د نبی علیہ السلام د رسالت دی. که یو سړی د نبی علیہ السلام د رسالت اقرار کوي خو د هغې سره د الله جل شانه وحدانیت نه مني نو دته مؤمن نشي ویلی کېدلی، دا مؤمن نه دی. دغه رنګ بل طرف ته یو کس چې هغه د الله جل شانه وحدانیت مني، د الله جل شانه د وحدانیت اقرار کوي خو د دې سره سره د نبی علیہ السلام هم مني خو آخری نبی یا چې د نبی علیہ السلام چې د رسالت نه مني نو دته هم چې د مؤمن نه ویلی کېږي. یا د نبی علیہ السلام آخری خاتم النبیین چې د هغې اقرار نه کوي، د هغې تصدیق نه کوي، دا نه مني. نبی منی خو آخری نبی نه منی نو بیا مسلمان نه دی. یا دا چې نبی علیہ السلام نه منی نو بیا مسلمان نه دی. نو اولنې سیز الله جل شانه ذکر کو چې والذین آمنوا به، د الله جل شانه د وحدانیت سره سره د نبی علیہ السلام د رسالت تصدیق کوي. نبی علیہ السلام چې نبی منی او د هغې سره نبی آخری نبی به هم منی نو دا چې دا د مؤمن صفت دی. بیا دا د مؤمن د ایمان نښه ده، دې کس ته به بیا مؤمن ویلی کېږي، دا به مسلمانی، دا به چې دی مؤمن یې. او که دغه څیز نه وي نو دته بیا مؤمن چې دی نه ویلی کېږي. او دویم ونصروه، د دغه پیغمبر چې دی د هغه مدد به هم کوي، د دغه پیغمبر مدد به کوي. نو هغه صحابه کرامو په هغه ټیم کې هغه ورسره موجودو، نو چې دنیایي لحاظ سره جسمانی لحاظ سره مدد هم، خو دلته کې د مدد نه مراد د دین په کار کې مدد کول ته مراد دی. چې مخکینو انبیاء کرامو باندې به ایمان راوړو چا نو هغوی به صرف اعمال او عبادات کول، د نبوت دا کار چې دی هغوی امتیانو ته به حواله نه و. د نبی علیہ السلام د ختم نبوت په صدقه کې دا کار نبوت الله جل شانو دی امت ته اسپارو چې ونصروه، تاسو به د دې دین په کار کې د نبی علیہ السلام مدد کوئ. ګورئ دیگه به تاسو ور سره ستړی کوئ، دیگه به تاسو ور سره مرسته کوئ، ملګرتیا به کوئ.
او بیا نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته دین خودو او دغه دین خوراو په شریکه نبی علیہ السلام به مهنت کاو صحابه کرام به هم مهنت کاو نبی علیہ السلام به کله یو ځای ته صحابه کرام لګل کله بل ځای ته صحابه کرام لګل کله د واعظ او نصیحت د پاره کله ته تبلیغ د پاره کله د جهاد د پاره دا د صحابه کرامو چې دی لخر به لګو ډله به لګلا دا د نبی علیہ السلام سره په دې کار نبوت کې مدد کولو او بدنی لحاظ سره هم مدد کول چې نبی علیہ السلام ته دغه صحابه کرامو ته د دین د خاطر ډیر تکلیفونه ملاو شول خو هغه تکلیفونه برداشت کو خود دین کار پرې نه خودو صحابه کرامو هغه ټول تکلیفونه برداشت کړل بدنونه زخمی کړل ځانونه شهیدان کړل اولاد شهید کو بیبیان شهیدان کړلی هر څه ته تیارو خو په دین باندې یو چې دی هغه داغ پرې ښودو ته چې دی تیار نه و چې دین د شریعت په کار دی یو داغ ولګي یا دین د دې څوک سپک وګوري یا د دین د زمنګ په موجودګۍ کې د دین څوک مخالفت وکړي یا زمنګ په موجودګۍ کې د څوک د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی وکړي د نبی علیہ السلام په ناموس باندې د څوک لاس اوچت کی دغه صحابه کرامو دا خبره چې د نشو برداشت کولی هر څه برداشت کولی شو دنیوي لحاظ سره بدني لحاظ سره د ذات په اعتبار سره هر څه برداشت کولی شو خو د دین په معاملې کې چې د چا سره ایس چې هغه خبرې کولو ته تیار نه وو د نبی علیہ السلام په ناموس باندې چې یوې خبرې ته هم چې هغه تیار نه وو نو صحابه کرامو دغه په اعلی طریقې سره ته چې د اورسو او بیا د حجۃ الوداع په موقع په نبی رسول الله ښکارا اعلان وکړو صحابه کرامو ته چې بلغوا عني ولو آیا دې ترته اشاره ده چې دا د دین دا کار تاسو ته اوس پاره شو دا به تاسو رسوي وس دا به تاسو ته ولي د دې خدمت د دې چې هغه پلاول دا به تاسو کوي وسو یو آیات دی ولې نه دا اورسوي تاسو دا د دې امت په ذمہ چې د اوس پارلې شو چې دا تاسو ذمہ داری ده دا به تاسو د دې به حفاظت کوئ د نبی علیہ السلام د ناموس د نبی علیہ السلام د عزت او د دین د عزت د دې به تاسو خیال ساتئ دا د دې امت ذمہ واری چې د وګرځیدله او بیا الله جل شانو فرمایي واتبعوا النور الذي انزل معه چې په نبی علیہ السلام ایمان هم راوړو د نبی علیہ السلام مدد مو کو نو بیا به جون چې الله بیا به څنګه تیرې معاشره کې به الله وي جون څنګه تیرې واتبعوا النور الذي انزل معه الله جن فرمایي چې په دې نبی علیہ السلام باندې کم کتاب نازل شوه دی کم حکم نازل شوه دی داغه تابعداري به د خپل ژوند چې د دستور ګرځوي واتبعوا النور الذي انزل معه چې د سره کم نور نازل شوه دی کم رڼا نازل شوی دا کم احکامات نازل شوی کم کتاب نازل شوی کم قران نازل شوی دا د دې تابعداري چې هغه به د خپل ژوند دستور ګرځوي دا بس تاسو ذمہ داری د دې په اوامرو باندې بچی تعمیل کوي اوامر به سر ته رسوي اوامر باندې به عمل کوي او د منهیاتو نه بخپل ځان ساتي چې کوم الله جل شانو حکمونه ورکړي دي دا حکم چې سر ته ورسوي دا عمل وکي دا عمل وکي دا عبادت وکي دا به سر ته رسوي دا چې دا به پورا کوي د کوم شیزونو نه منع کړي دی ګنا نه منشه دینه پرمانه نه منشه د دینه منشه دا غینه به منع کیږي نو دا تابعداري ده دا بیا د دې رڼا د دې نور د قران د کتاب دا بیا د دې تابعداري ده دغه تابعداري کې چې مسلمان داخل شو چې ایمان یې مروړو د نبی علیہ السلام مدد کو د دین په لاولم کوي دغه ذمہ داری اخستی ده او د قران د احکاماتو خیال ساتي د حکمونو خیال ساتي د اوامرو خیال ساتي هغه سر ته رسي او د منهیاتو خپل ځان چې منع کوي نو الله جل جلاله فرمای اولئک هم المفلحون دغه کامیاب خلق دي دغه پلاح ته رسیدون کې خلق دي
دا کامیاب په دنیا کې په معاشره کې الله وی کامیاب خلق دغه دي. نو د نبی علیہ السلام عزت، د نبی علیہ السلام د ناموس عزت دا د امت ذمہ داری ده. دی به د دې خیال ساتي، که دا خیال نه ساتي او د خپل وس مطابق په دې کې حصہ نالي چې د نبی علیہ السلام په شان کې یو کس ګستاخي وکي او د خپل وس مطابق هغه مخالفت نه کوي، نو دا د ایمان کمزوري ده. ځکه مسلمان ته دا حکم شوی دی ونصروه، ته به د دې خیال ساتي د نبی علیہ السلام چې کوم راوړل شریعت دی د دې د عزت خیال بساتي، د نبی علیہ السلام د ناموس او د عزت خیال بساتي. د امت ذمہ داری به حیثیت د مسلمان د هر امتی دا ذمہ داری ده چې د دې خیال صحابه کرامو دغه په وړاندې باندې مخکې عرض شو چې هر څه برداشت کولای شو، خو د نبی علیہ السلام په شان کې یو خبرم نشو برداشت کولای، ځکه دغه ایمان مضبوطو، دغه ایمان کاملو. نن سبا مونږ ولې یریږو؟ د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی نه کیږي، د نبی علیہ السلام بے حرمتی کیږي، د نبی علیہ السلام کارټونان چې دی هغه جوړیږي او مسلمان په لکونو په اربونو مسلمانان دی او خاموش دي. او خاص کر د چا چې ذمہ داری ده حکمران طبقه ده، دا د دې ذمہ داری ده چې د بحیثیت د مسلمان دنیای لحاظ سره چر سکی، دینی لحاظ سره د دې ذمہ داری ده چې د دې خیال اوساتي، د نبی علیہ السلام د ناموس تپوس وکي. او بل د قران کې الله جل شان د مؤمن صفت دا ذکر کړي دي چې مسلمان دته به د نبی علیہ السلام عزت دا د خپل اهل و عیالنا، د بیبینا، د بچونا، د مور پلارنا، د خپل خپلوانو نه، د معاشري د خلکو نه، تر دې چې د خپل ځان نه هم چې هغه اوچت او معززي، د خپل ځان بچی دی ذات به خیال نه ساتي، د نبی علیہ السلام د ناموس چې دی خیال بساتي. په خپل ذات باندې به یو کس گزار برداشت کی، په خپل ذات باندې به یو کس چې دی کنزل رد بد چې دی برداشت کی، د نبی علیہ السلام د ناموس چې دی په هغې باندې به یو خبرم نشي برداشت کولی. ګوري که دی برداشت کوي نو دی چې دی د ایمان کمزوري ده چې د خپل وس مطابق د دې आवाज نشي اوچتولی، دا د ایمان کمزوري ده. ایمان سطح چې د هغه ښکته چې د خپل پیغمبر خیال نشي ساتلی. یو ورځ صحابي راغی او یو روایت کې راځي عمر رضی الله عنه راغی، د نبی علیہ السلام نه تپوس کو د الله رسوله ډېر زیات محبت مې دی در سره، څومره محبت دی در سره؟ وایي په دې معاشره د ټولو خلکو نه چې زیات محبت مې دی در سره د الله رسوله. وایي د مخکې وتعالی نور چې مور پلار یا ښځه بچي دا ذکر کړم، د ټولو نه نبی علیہ السلام دا عمر ورته وفرمایل د الله رسول د ټولو نه چې زیات د خپل ځان نه علاوه نور مې د ټولو خلکو نه ستا سره زیات محبت دی. نبی علیہ السلام ته ایمان د کامل نه دی، ګوري ایمان کې د کمزوري ده. بیا ورته فرمایو په دغه مجلس کې د الله رسوله اوس راته د خپل ځان نم چې داسې لږ شان سوچ یې وکړو، لږ شان سوچ یې وکړو، نو بیا ورته وفرمیل د الله رسوله د خپل ځان نم راته ته محبوبې، ځکه ما سوچ وکړو چې که ما ته څوک کنځل وکړي، ما ته څوک رد بد ووایي، هغه زه برداشت کوم، خو د نبی علیہ السلام په شان کې خو زه یو خبره هم نشم برداشت کولی. نو پته ولګېده چې د خپل ځان نم راته د الله رسوله ته محبوبې، ستا سره د خپل ځان سره می دومره محبت نشته، د الله رسول ستا سره می محبت ډیر دی. نبی علیہ السلام اوس دی ایمان کامل شو. دغه د صحابه کرامو ایمانونو او به د راشو ماو تم د خپل ایمانونو چې د هغه اوتلو، زمنګ ایمانونو چې د کم زیات رسیدلی دي. کافران غیر مسلمه هغه زمنګ په دین پورې، شریعت پورې، پیغمبر پورې خنداګانې کوي، مسخري کوي. زمنګ د ایمان سطح ګوري چې مسلمانان په څومره اوبو کې دي، او مسلمان هغه په خپل منځ کې په یو بل پسې نښتې دي، مسلمان په مسلمان پسې نښتې دي، او دغه خلک لګیا دي د اسلام چې د هغه مذاق اڑاوي او مسلمان سره د دې فکر نشته دی. د نبی علیہ السلام په ناموس باندې حمله کیږي او د مسلمان سره د دې چې د هغه فکر نشته دی. د امام مالک رحم الله نه تاسو شو وای دا ناموس رسالت په باره کې ستاسو خیال دی
که څوک د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی وکي نو ستا څه خیال دی دې باره کې؟ امام مالک رحم الله ته فرمایل اول د مسلمانانو ذمہ داری دا ده چې دغه ګستاخی رسول چې دی د قتل کې دی ختم کی، او وای کو دا نشي کوله نو بیا دې په خپل ختم شي، دی په دې ځمکه وي د اوسېدو قابل نه دی، بیا د ایمان دومره کمزور شو، د ایمان دومره ښکته لاړې چې د خپل پیغمبر په ناموس باندې دغه د عزت باندې حمله کیږي او دغه غیرت نه راوچتېږي. دا وای د ایمان کمزوري ده چې د خپل پیغمبر په ناموس باندې دی چې د خپن شي، د نبی علیہ السلام په عزت باندې هغه باندې داغ لګي او دی په دې خپن شي، نو دا د ایمان کمزوري ده. نو دا غیر مسلمه دا ټیم په ټیم باندې دا حمله د لپاره کې مسلمانان ګوري چې مسلمانان څومره اوبو کړي، مسلمانانو کې غیرت څومره دی. لکه 13 ورځو کې د انډیا کې یو زنانه چې د نبی علیہ السلام په شان کې، اوس د انډیا هغه خلک چې د غوا بچی دي هغه ته د غوا بچی ویل کېږي، ځکه چې غوی ته چې غوا ته چې مور وای نو د غوا بچی چې دی هغه دغه نو چې د غوا امتیاز اسکی او دا غي سټه هغه مرداري چې ځان پسې موږ دی دا ځان د پاره شرافت غني، دا ځان د پاره عزت غني. دغه خلک امراپاس د نبی علیہ السلام په چې په عزت په باره کې خبرې کوي. دام د مسلمانانو هغه ایمانونه چې دی چیلنج کوي چې مسلمانان په څومره اوبو کې دي، د مسلمانانو چې د خپل پیغمبر سره مینه څومره ده، د مسلمانانو د خپل پیغمبر په ناموس باندې څومره قرباني ته چې دی هغه تیار دي. هو دې په دې نه خوشاليږي، دا د هغه زمانه نه چې د نبی رسول الله د وخت نه دا خبره را روانه ده، دا حمله کیږي او الله جل شانو په هر زمانه کې داسي چې د مسلمانانو کې داسي نوجوانان داسي چې پیدا کوي چې دغه کس چې چام ګستاخی کړي نو په مخ د ځمکه بیا ډیر نه دی پاتې شوی، بیا الله جل شانو د مخ د ځمکې نه لري کړي دي او د ذلت سره د مخ د ځمکې نه لري شوی دي. چې څومره کسانو د نبی علیہ السلام په شان کې خبره کړي او ګستاخی کړي، الله جل شانو ذلیل کړي دي، الله جل شانو بدل اخسته شي، ځکه الله جل شانو ته په انسانیت کې د ټولو نه محبوب ترینه بنده چې د نبی علیہ السلام دی، نو چې هغه ورته محبوب ترینه بنده دی نو د عزت خیال هم ساتلی شي، الله جل شانو ته بدل مخسته شي. خو صرف دومره د مسلمانانو ایمانونه به اول ګوري چې دا مسلمان په څومره اوبو کې دی، د مسلمان سره د خپل پیغمبر څومره قدر ور سره دی. او بعضی خلک بیا یو صرف یو پروپاګاندا یو خبره داسې کوي، یره وای تاسو لکه چې کوم دا روشن خیال ځان ته وای کنه، مهذب خلک ځان ته وای نبی علیہ السلام خو جری هغه خو ډېر خبره برداشت کولې، او تاسو داسې په جذباتو کې زی د نبی علیہ السلام په باره کې خبرو شي داسې بیا چې فسادات کوي. نبی علیہ السلام په وړاندې خو به ازغي چې دی خلکو به چې دی زنابو ته ازغي چې دی په لاره کې غړول، هغه نبی علیہ السلام به ماف کوو، خزله به پرې چوله او نبی علیہ السلام به تپوس لورتلو. نو دا صرف د مسلمانانو د ایمان کمزوري کېدو لپاره دا خبره کوي. دغه دا چې دا خو د نبی علیہ السلام ذاتو، هغه خو نبی علیہ السلام هغه د اخلاق یو نمونه و، نبی علیہ السلام هغه د نبی علیہ السلام ذات سره په خپل خبره و چې نبی علیہ السلام په خپل برداشت کوي یا نه برداشت کوي، ځکه نبی علیہ السلام خو الله د امت د فرض اخلاق یو نمونه را لګري چې هغه دغه شان اخلاق نه چلولې، نو بیا خو د پیغمبر اخلاق برابر نو نعوذ بالله. نو د نبی علیہ السلام اخلاق خو چې دی اعلی درجه ته رسید، نبی علیہ السلام بدا کول خو د امت د فرض دی چې د نبی علیہ السلام په شان کې چې هغه د خبرې د ناموس باندې چې داغ لګي نو هغه برداشت منی به. او د صحابه کرام په سونو په زرګونو واقعیت دی بګی داسي چې چا د نبی علیہ السلام په شان کې یو خبره کړې ده. دا یو صحابي دی د عمر رضی الله عنه زوی دی، هغه د نبی علیہ السلام په شان کې صرف معمولی او خبره وکړه، حالانکه داسې خبره نو چې څه ګستاخی و، صرف په یو حدیث باندې هغه یو حدیث وي او د زوی په یو خبره وکړه چې ظاهری طور صرف هغه حدیث باندې صرف اعتراض راتلو، حالانکه ظاهری تو ښکارا په اعتراض هم نو، ښکارا په اعتراض چې دا حدیث نه منم یاد شي، خو صرف دومره شوبه پکې و چې په دې حدیث باندې اعتراض جوړیږي. تر ټول ژوند پورې دا سره خبرې ونه کړلې، تا د نبی علیہ السلام په یو حدیث باندې خبره وکړه، نو د زوی پر خودو ته هر څه دغه صحابه کرام تیارو، خو د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی ته چره
هغه تیار نه دا د نبی علیہ السلام سره عزت د ایمان نه خدا چې د مسلمان په زړه کې د پیغمبر عزت د نبی علیہ السلام د ناموس عزت دا نه نو د ایمان کمزور دی او کنه د خپل وس مطابق په دې باندې आवाज اوچتول شي نو بیا د ایمان چې دی هغه د وس مطابق دی پړ دی نو مونږه په زیاده دی چې د نبی علیہ السلام دغه خلک د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی نه کوي نو په زیاده دی چې مونږه نور حالت دکو نو چې موږ د نبی علیہ السلام سنت طریقې اختیار کو چې او تاسو چې څومره د نبی علیہ السلام د سنت خلاف او د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی نه کوي موږ د نبی علیہ السلام سنت طریقې په خپل عملی ژوند کې نور امراولو تاسو په دې باندې نورم خپکو او دویم دا چې په خبرو کار نه کی چې موږ یاره موږ خو چې د انډیا خلاف یو او یا چې هغه د نبی علیہ السلام په شان کې ګوزه موږ خلاف یو نوجوان طبقه دی وګوري ډرامې او فلمونه چې دی خپ دغه سره ګورم او نه زه د انډیا خلاف یم نو دا د هغوی سره محبت کول دي دا هغوی له پیدا ورکول دي دا به د نبی علیہ السلام او یا سره یو چیرې موږ د مصنوعاتو نه بایکاټ نه د مصنوعاتو سره سره د هغوی د ډرامو فلمونو نه اول انکار کې د هغوی به اول بایکاټ کې دغه څیزونو نه به خپل ځان راوباسي دا ستا د ایمان نښه ده چې دغه خلک د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی کوي نو ته به د هغوی له دا چې هغه جواب ورکړې چې ستا د دغه مصنوعات او سره سره ستا د دغه چې دی بې حیا نه هم چې دی بایکاټ کومه ستا دغه مخالفت چې دی زه کوم په دې باندې به هغوی چې دی هغه کمزوري کېږي او هغوی ته پته ولګي چې او مسلمانانو کې د خپل نبی علیہ السلام سره چې دی مینه او محبت شته دی او که دا نه نو اسې زباني جمع خیر به خو بیا نبی علیہ السلام چې کله د حوض کوثر په غاړه ولاړی او امتی را رواني نو په پرښتې چې په منځ کې به داسې یو پرده حایله کی پرده به حایله شي نبی السلام به فرمایي ورته وفرمایي را پرېږدې دا خو زما امتیان دي د کوثر نه وله اوبه ورکم نو پرښتې به ورته فرمایي وایي د الله رسوله دې وروستو ستا ته دې نه خبرې ستا نه وروستو دې څه څه کړي ستا سنت طریقې د خپلو خپو لاندې کړي وو حالانکې قرآن کې الله جل د نبی علیہ السلام د عزت په باره کې فرمایي ورفعنا لک ذکرک الله وایي ستا ذکر مونږ اوچت کړی دی دا خلک کار څومره د ذلت خبرې کوي الله چې دې ذکر اوچت کړی دی دا اوچت ذکر به کېږي او چې کله د نبی علیہ السلام نارینه اولاد نه و په ماشوموالي کې و په ماشوموالي کې وفات شوي اخري زوی چې د نبی علیہ السلام قاسم رضی الله تعالی عنه چې دی وفات شو نو دې کافرانو یو پروپیګنډا وکړه یو بل ته به داسې خوشحالۍ نه بیا کولې خوشحالۍ نه بیا کولی او یو بل ته به زیری ورکول مړه وې موږ ته میراث وایو کنه پلان کې میراث دی اسیم وای بچی نشته مړه وای میراث دی لک صبر وته وکي اسیم وای چې د ژوند پورې خبره د نارینه اولاد اسیم وای ختم دی او وای میراث دی وای نوم او نشان به ختم شي الله جل شانو سورۃ کوثر نازل کو ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الله جل شانو جواب ورکو شان داده چې ستا دشمن به بینوم او بنشان شي نه مراد بشي ستا دشمن چې دی به ختم شي په دې پروپاګاندا په دې داو کې به ختم شي بینوم او نشان څوک نوم هم ناخلی او ستا ذکر چې دی الله دا ما اوچت کړی دی دا ما اوچت کړی دی نو د نبی علیہ السلام په شان باندې د خپل وس د نبی علیہ السلام سره محبت د نبی علیہ السلام سنت طریقې مونږ چې دغه خلک څومره مخالفت کوي نو چې مونږ په خپل عملی ژوند کې د نبی علیہ السلام سنت طریقې راولو د نبی علیہ السلام سره محبت دغه خلکو چې هغه د مصنوعات دي شیزونو نه بایکاټ چې دا زمونږ د خپل پیغمبر سره مینه او چې او محبت دی دغه مینه او محبت دا به دنیا کې مونږ له پیدا راکړي آخرت کې هم زمونږ د نجات سبب ګرځيږي الله جل شانو دی زمونږ په زړونو کې د نبی علیہ السلام حقیقی محبت پیدا کی او د نبی علیہ السلام سنت طریقې د الله جل شانو زمونږ عملی ژوند کې راولي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ